السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى في مقام آخر: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد رجلهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الكذب زعموا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف تاسو خدای وبخا اسلامی معاشره کې وحدت او اتحاد الله جل شانه وخت الله جل جلاله د الله پیغمبر د دې خبرې امر کوي او هر اغلار هر اغورخ او هر منفذ چې په غیبانه فتنه او تفرق اسلامی معاشره کې پیدا کیږي، مسلمانانو په خپل کې بلتون، عداوت، بغض، کینه او نفرت زیاتیږي. هغه د بندولو کوشش کوي. هغه اسباب چې اسلامی معاشره کې تفرق، انتشار، بغض او کینه، عداوت او دشمنی پیدا کوي، هغه کې بدترین شی هغه دروغ ویل. دروغ چې څومره فساد پیدا کوي، نو داغه اندازه زمونږ د دې علاقې او زمونږ اهل لسان او خلقو کې دا متل مشهور دی چې رښتیا راځي نو دروغ کلی وران کړي. چې تحقیق دی او خبرې کېږي، یا دروغ دومره فساد خور کړی چې باغې باندې علاقې وران شي. د دروغ نه ځان ساتل د اسلامي معاشرې د هر فرد ضرورت. د دروغ یو وسیع میدان دی او هر قسم نزان بچ کول ضروری دي. نن سبا معاشره کې دروغ معمولی شی ګڼل کېږي. د دې ښه خلک اهتمام نه کوي چې زه کومه خبره کوم آیا دې پسې ما شاته تحقیق کړی دی او که دا بلا تحقیق ده، او دا شی، دا ضابطه او دا اصول د مغرب نه راغلي د اسلامي معاشرې ته. د مغرب یو سیاستدان دی د فرانس، هغه وایي جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ کہ لوگ اس کو سچ گمان کرنے لگے. دروغ دومره خواره کوي چې خلکو دا ګمان راشي چې دا رښتیا دی. مثلا یو واقع دروغ هغې پسې شاته حقیقت نشته. تا ته یو قسم وایي ستا په ګاونډ کې پاتې کېږي چې دا کار تا ته پته شته داسې شوی دی، حالانکې هغه به شوی نه. نو ته به ځه د یو کس په خوله باندې اعتبار نه کوې، ته به یاره دا دروغ دي. خو چې بل کس تم دغه لکچر شوی چې تم داسې وایه، هغه هم تا ته هماغه خبره وکړي، نو ستا به لږ ګمان پیدا شي، شک به دې پیدا شي. او چې درېیم کس یې تا ته کوي، نو ستا هغه شک به په یقین سره بدل شوی چې دا خو رښتیا دی. ځکه ما ته فلانکي دا خبره وکړه، ډنګړي مو وکړه، دې قسم راته داسې ووایي، معلومه شوه چې دا خبره رښتیا ده. هغه وایي جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ
कि लोग उसको सच गुमान करने लगे. दरोغ داسې خواره کوي داسې یعنی هر یو کس ته د هغې تلقین د هغې ترغیب او وینا د هر یو سړي په غوږو کې دا خبر د دروغ واچوي چې هغې بلته کوي او خلک دا ګمان وکړي چې یاره دا خو رښتیا دي. نو په اسلامي معاشره کې دې نه نقصان او فساد چې کوم خورېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری شریف کې حدیث ده او ترمذی شریف کې حدیث ده. نبی کریم صلی الله علیہ وسلم فرمائیں الا اخبرکم باکبر الکبائر قالوا بلا یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وحقوق الوالدین وقول الزور. آیا تاسو ته نبی کریم صلی الله علیہ وسلم صرفا کې سو کس صحابه کرام ناستو. نبی کریم صلی الله علیہ وسلم د مجلس مسلمانان صحابه لکه صحابي هغه ته وایي چې په حالت د ایمان او د اسلام کې د الله رسول په مخ مبارک باندې منور باندې نظر پریوتی هغه د صحابي وایي. د پیغمبر علیه السلام صحبت یافته افراد د رسول الله صلی الله علیه وسلم براه راست شاگردان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مجلس مبارک نه استفاده کوونکي نیغ بنیغ مسلمانان هغه د صحابه وایي. یو څو کس صحابه کرام ناس رسول الله صلی الله علیه وسلم تکیا لګولی و. کله چې به د الله رسول داسې صحابه ملګرو سره چې هغوی و داسې هر وخت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې بعضې ملګرو کې خاص ملګري نو د الله رسول به کله کله هغوی کې داسې کېناستو چې آزاد طبیعت سره به ناستو. اسی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طبیعت مبارک باندې عاجزی غالب و، تواضع عاجزی دا به غالب و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې مجلس کې ډډه لګولې و تکیا او پیغمبر علیه السلام دا حدیث مبارک شروع الا اخبرکم باکبر الکبائر آیا زتا غټ غټ گناہوں نخم اکبر الکبائر یعنی بڑے گناہوں میں بڑے گناہ پا غټو گناہوں کے بیا لوی گناہونا یعنی پا غټو گناہوں کے دا سر گناہونا چه دا غین دیر لوی شر او فساد پری. نو صحابہ کرام وی قالو بلا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ولنا منگتے اخی صحابوں کی دا دی خبر حرسو لالچو چه غیب نیک اعمال طاعات یعنی کومو کارونو سره بد آخرت ګټه ترلاسه کېدا دا غیب وصولولو کې دا غیب اختیارولو کې صحابه کرام ډیر حریص زمونږ د حرص بل شان دی. اوس د صحابه حرص دا چې څومره بد آخرت اعمالو داسې عمل چې هغه بل چا نه کړی او زه ډومبه وکم دا هر صحابي به دا کوشش. پیغمبر علیه السلام چې کله د قبله د بدلیدو حکم رالو تحویل قبله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد نبوی نه فاصله کې بنو سلمہ محلې ته تللو حالته د ماسپخین موضوع کو او بیا پیغمبر علیه السلام باندې د قبله د بدلیدو حکم د الله د طرف نه رالو مز دوران کې دا غي نمخ کې بیت المقدس ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک او په مز کې د ماسپخین مز کې الله حکم رالو چې اوس دا مخ اول وجهک شطر المسجد الحرام اوس د مخ مسجد حرام طرف ته وګرځو حالته مخ کو باقی مز اومدغه طریقې شوی دی چې د نیم مس قبله اول بیت المقدس او بیا د نیم نصف آخر مس قبله هغه بیت الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې څنګه دا حکم نازل شو پیغمبر علیه السلام آل د موضوع دا غي نه پس بیا رالو مبارک مسجد نبوی ته. مسجد نبوی کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مازیګر وخت لا نه راغله او د ماسپخین او د مازیګر ترمنځ وخت نو دی کې مبارک اعلان کولو خلقو ته ځکه چې مسجد نبوی مرکز رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر باندې وختو
او خلق چې کوم حاضرین راغونډې دي شو لغی ناستو او د الله رسول د تحویل قبله حکم بیان کو چې نن پس قبله خانه کعبه ده. یو صحابي وی ز په لار روانو ما وکتل بجماعت کې خلک ما وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وخت کې چې جمع دي د مز وخت نه دی څه خاص خبره ده. نو زدن نرالم جماعت ده چې څنګه رالم ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلی مبارک نه د الفاظ واوریدل چې په ما باندې د تحویل قبله حکم رالو نن پس تاسو قبله خانه کعبه ده. دا صحابي وایي چې زر پاسه دم چې څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ختم شو نو زر پاسه د ما د 2 رکعات نیت تړلو چودري غرستو پیسو کمل کې چې اول بزو نو ما زر نفل وکل خانه کعبه ده. یعنی د صحابه دا حرص او لالچ وو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک خلین او وتی ارشادات او فرامین او خبرې او احکام چې څومره زر په عمل کولای شم او څومره ډېر جذب اولو دا د صحابه حرص. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا فرمایل الا اخبرکم باکبر الکبائر کیا تمہیں میں بڑے بڑے گناہوں کے متعلق نہ بتاؤں تاسو ته لوی گناہوں کے غټ گناہوں نه خیم قالوا بلا یا رسول الله. صحابه حریص اغی عرض کو چې یا رسول الله ولی نه راته وکړي او د گناہوں متعلق د صحابه حرص د دې لپاره چې موږ د دې ګناه نه ځان بچو ځکه چې انسان ته ګناه په دنیا کې په قبر کې په عالم حشر کې او بیا په جهنم کې سخت ضرر رسي عذاب د الله جل شانه او قهر خداوندی سبب ګرځي ګناه او معصیت. صحابه ورته کو قالوا بلا یا رسول الله ولی نظر یو خې چې مونږ ځان سره محفوظ کو چې آینده دا غي نه ځان ساتو. دا الله رسول فرمایل الاشراک بالله یو ګناه دا الله سره شریک ګرځول دي. دویم حقوق الوالدین د مور او پلار نافرمانی. حقوق الوالدین پلار وای دا زوی ما آق کړی دی دا آق په مطلب باندې مخالف نه پوهیږي. آق هغه ته وای چې د مور او پلار بې ادب وي د مور او پلار نافرمانی مور او پلار ورته وینا کوي او هغه وینا جایز وي هغه شرع ته برابر وي او د هغې مخالفت کوي دا د مور او پلار نافرمانی. پلار ورته وایي ما ته وبراړه دی ورته وایي چې نه پلار ورته وایي چې دا کار وکړه کار کول جایز دي دی وایي چې نه دا د پلار عاق دی نافرمانه دی بې ادبه دی. دا نه چې یو پلار بچي ته د ګناه او د معصیت په باره کې وایي او دی فوراً په هغې باندې عمل نه کوي دی وایي چې نه پلاره دا کار نشم کولی دا نافرمانه نه دی. لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. او دته هم عاق نه ویلی کېږي چې یو کس خپل یو زوی 3 زامن دي په هغې کې 2 زامنو ته مال ورکي په ژوند باندې تقسیم کړي یا د خپل مرګ او د ترکې او د میراث په باره کې دا وصیت په سټام او په کاغذ باندې ولیکي چې زما دا میراث به دا 2 زامن اخلي دي یو ته به نه ورکوي دی ما عاق کړی حالانکه هغه زوی فرمان بردار وي د مور او پلار او د پلار نافرمانه نه دی بې ادبه نه دی د پلار جایز امور کې د هغه اطاعت کوي خدای اسې د هغه نه خفوي یا په دې خبره باندې مثلا چې د روزګار نه دی کړی دی نورو ګټلي ده دی ما کړی دی یا په داسې خبره باندې چې خلاف شرعي د پلار په هغې باندې نښته دی ولاړ دی وایي دا کار وکړې او زوی وایي چې دې طرف ته ګورم نو پلار نه دی بل طرف ته د الله او د الله د رسول د حکم خلاف ورزي ده زه خو هغه هم نشم کولی. حدیث مبارک کی رضی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق جہاں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں پر مخلوق کی اطاعت ہرگز نہ کی جائے گی. چکم سے کہ اللہ نافرمانی وی بیا مخلوق اطاعت بن کے او پلار مخلوق دے او مور مخلوق دے دا غی حکم متصادم دے دا شریعت دا حکم سرا دا دین اسلام دے ضابطے او قانون سرا دا یو اصل کلی سرا یا دا جزئی او فرعی سرا پلار یو سوئی شریعت بل سوئی بیا به نه مني نو کله مور او پلار یا پلار چې کوم نه غزوه حق وي ما کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل حقوق الوالدین
حقوق الوالدین د مور او پلار نافرمان کارونه په درې قسم وي. یو هغه شرع د هغې حکم کوي دین اسلام شریعت محمدیه علی صاحبها الصلاة والسلام چې دا کول دي. دویم قسم هغه کار وي چې شریعت د هغې نه ممانعت کوي دا به نه کوي. دریم قسم کارونه هغه دي چې هغه د دې په منځ منځ کې دي هغې ته مباح وي. د هغې کول هم ضروري نه دي او د هغې ترک هم ضروري نه دی. دواړه یو شان دي که کې و که نه کې شریعت به دا نیسي نه. اوس مثلا ته لاړې اوبس کې نو په اوبس کلو باندې تا نه شریعت منع کوي او نه په هغې کې ثواب او اجر شته ځکه چې دا یو امر مباح دی. نو د مور او پلار اطاعت په دوو صورتونو کې کېږي. یو د شریعت حکم دی او مور او پلار هم درته هماغسې وایي چې څنګه د دین وایي او څنګه درته اسلام او مذهب وایي. دغه وخت کې به د دوو وجو نه دا خبره مني. یو د الله او د الله د رسول حکم دی او بل د مور او پلار وینا ده. نو دو محرکات دي دې پسې چې په دې به عمل کې واجب دي او یو هغه کارونه دي چې هغه ګناه او معصیت دي. مور پلار درته وایي چې دا مه کوه ته یې کې نو چې مور پلار درته وایي چې مه کوه ته به یې نه کوې او شریعت هم دغه وایي چې مه یې کوه. او چې کله د ګناه په باره کې د مور پلار وایي چې وکړه اوس به اطاعت نه کوې. او د دین د احکامو په باره کې چې د هغې حکم د مور پلار د اطاعت نه زیات دی مثلا فرض دی او مور پلار درته وایي چې دا مه کوه نو بیا به یې کې ځکه چې دا د شریعت خلاف ورزي ده. او چې کوم مباح امور دي نو په هغې کې به د مور پلار اطاعت کې ځکه د مور او پلار حکم واجب دی او د شریعت د طرف نه په دې کې کول او ترک دواړه برابر دي. واجب نه دي ستا خوښه ده که کې که نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الا اخبركم باکبر الکبائر قالوا بلا یا رسول الله قال الاشراک بالله. تاسو ته غټ غټ ګناهونه ونه ښیم ولې نه یا رسول الله وی ښی وی د الله سره شریک ګرځول دا غټه ګناه ده. دا داسې ګناه ده چې دا معاف کیږي نه. د دې نه رستو د شرک نه علاوه نور ګناهونه چې الله جل شانه وغواړي هغه معاف کیږي لیکن شرک خدای نه معاف کوي. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې الله شرک نه بخي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. د دې نه علاوه چې چاته خوښه شي نو هغه بخي واړه ګناهونه لوی ګناه. البته د الله جل شانه قانون دا دی اصول دا دی چې لوی ګناهونه په توبې سره خدای معاف کوي او واړه ګناهونه دا توبې سره معاف کیږي او دا دې سره معاف کیږي چې په یو ګناه پسې بل عمل وکړي. مثلا د په لار را روان وي ستا د سترګو نظر غلط استعمال شو په یو داسې کس باندې پرېوتو چې هغه د سماعتي ته ناست دی او د هغه د ستر په ځای باندې ستا نظر پرېوتو یا یو زنانه باندې پرېوتو یا مرد هلک بیریش چې مخې صفا دی په هغه باندې په غلط خیال پرېوتو او ته رالې جومات ته راځي او مونځ دې وکړو چې تا اودس کولو نو اودس سره دا ګناهونه معاف شول بغیر د توبې نه. زمونږ رب دومره مهربانه دی ځکه نیک اعمال ډېر ډېر کول پکار دي. مونځ سره معاف کېږي اودس سره معاف کېږي جمعې سره معاف کېږي. د الله رسول فرمایي چې د ماسپښین مونځ د جمع سره وکړو نو د سهار نه ماسپښینه پورې چې څومره واړه ګناهونه تا کړي دي هغه ټول د ماسپښین مونځ سره معاف شي. او بیا د مازیګر مونځ وکړو نو چې د ماسپښین نه وروسته د مازیګر تر منځ تا څومره ګناهونه واړه کړي دي هغه ټول د مازیګر مونځ سره معاف شو. او چې بیا د ماښام مونځ کوې نو دې سره معاف کېږي نو اودس سره معاف کېږي مونځ سره معاف کېږي. نور ډېر نیک اعمال دي چې په هغې سره ګناهونه معاف کېږي. د الله رسول فرمایلي ته به ستا به یاد هم ني ستا به هغه ګناه په خوا خاطر کې هم نه راځي. دومره زمونږ رب مهربانه دی چې غیر حسي او غیر شعوري طور سره تا دا ګناه معاف کوي. تا ګناه کړي دي تا د خدای معاف کوي. څومره مهربانه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک چې سړی د نیکۍ اراده وکړي نیکي ولیکلی شي او پخه اراده یې وکړه چې دا به کوم او نیکي کړي نه ده یو نیکي ولیکلی شي او چې کله یې وکړه نو یو په 10 درجې نیکۍ ولیکلی شي ثوابونه د هغې. او چې کله د ګناه او د بدۍ اراده سړی وکړي نو بدي نه لیکلی کېږي او چې کله یې وکړه نو یو په یو لیکلی کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا تحفه دا ډالۍ
الله جل جلاله ورکړي د پیغمبر علیه السلام د امت لپاره په شپه د معراج چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل حیات مبارک کې اسمانونو ته خته نو الله جل جلاله دا 15 مزونه ورکړي دي او دایم ورکړي دي چې ستا امت کې یو کس د نیکی اراده وکړي او نیک عمل وکړي یو په لس لیکلی کېږي او چې د بدۍ اراده وکړي بدي وکړي یو په یو لیکلی کېږي په لس نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اشراک بالله د الله سره شریک ګرځول. ها کچری یو سړی نه د شرک ګناه وشوه بیا د هغې نه پس د باندې څوک خبر نشو او بیا الله ته وجړل او توبه یې وویسته او دی مسلمان شو کلمې وویل چې یا الله ما نه خطا شوي نو الله جل شانه ستا دوباره کلمه بیا قبلوي. خو شرک د شرک په حالت کې چې موجود وي نه معاف کیږي او شرک چې ختم شو په اسلام سره بدل شو مسلمان شوی بیا خدای پاک معاف کوي. زمونه مهربانه دی. هغه زړو کادو ته نه ګوري چې تا په تېر ژوند کې څه بدعملۍ کړې الله جل شانه بیا معاف کوي. دریم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل الا وقول الزور الا وقول الزور الا وقول الزور. او دغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا دوه خبرې ارشاد فرمایل نو الله رسول ناستو په تکیه لګولي و او چې کله دا دریمه خبره کوله نو دې دپاره مبارک سم کېناستو او دا ناسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي دریم سیز د اهتمام د پاره چې په خلکو کې دا غي اهتمام پیدا شي د دې وجنه چې صحابه ویني چې دا الله رسول یو خبرې کول د پاره کینی نو معلومه شو دا خبر ډیره ضروری او ډیره اهم ده او دا غي وجه دا چې په معاشره کې هغه معمولی ګڼل کیږي نو دا الله رسول کیناسته چې ګوره دا معمولی نه ده. الا وقول الزور او هغه ګناه څه ده دروغ وینا دروغ وینا دروغ وینا قول الزور. درې ځله یې وفرمایل صحابي وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا بیا دا لفظ وی حتی قلنا لیته سکت تر دې چې مونږه دا غوښتل په زړه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چپ شي ځکه چې یو خبره سړی بیا بیا کوي او ډیر په شد و مد سره او شدت سره کوي نو په هغې باندې سړی زور اخلي. دا الله رسول په دې خبره کولو باندې دومره زور اخیستو چې صحابه کرام په ترحم رالو چې دا الله رسول دا خبره پرېږدي ځکه چې موږ پوه شو لیکن دا بیا بیا ولې کوله چې خبردار د دې نه ځان ساتئ. هغه څه شی دی قول زور دروغ وینا دروغ وینا یعنی دا الله سره شرک ګرځول او د مور او پلار نافرمانی دا الله مشرک د خدای نافرمانی او حقوق الوالدین کې د مور او پلار نافرمانی او د انسان د پیدایش او د وجود حقیقی موجود هغه د الله ذات دی او ظاهری سبب د په دنیا کې د پیدایش او د پیدا کېدو د مور او پلار دا مور او پلار نه پیدا دی که دا مور او پلار نه وي دی به نه پیدا کېدو. الله جل جلاله خالق حقیقی دی هغه موجود حقیقی دی او د والدین واسطه دا سبب ظاهری دی په دنیا کې دراتلو نو دا دو ذکر شوی دی چې دا سړی نافرمان دی مشرک د خدای نافرمان او عاق بالوالدین دا د مور او پلار نافرمانه. دې دواړو ګناهونو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دریمه ګناه ذکر کړي دا هغه قول الزور دروغ وینا دومره یعنی خطرناک شی دی. یو حدیث مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. د منافق سړي درې نښې دي اذا حدث كذب چې کله دې خبره کوي دروغ وي واذا وعد اخلف او چې کله دې وعده کوي نو د هغې خلاف کوي واذا اؤتمن خان او چې کله د سره امانت کې خودی شي نو دې په هغې کې خیانت کوي. د یو فرد امانت ته چې کله خبره کوي دروغ وي او چې کله وعده وکړي د هغې خلاف کوي او چې کله ورسره امانت کوي نو بیا په هغې کې خیانت کوي. امانت مالم کېدی شي امانت عروض سامان هم کېدی شي کپڑا لوښی څاروی وغیره وغیره
امانت خبره هم کې دی شي دا زما تا سره د راز خبره ده دا ځان سره امانت ساته بل چاته مو بیانو او دې چې څنګه دا مجلس ختم شو مې بل ته وی چې خیال کو غره ما د بلان کې دا خبره کړې ده ته بل چاته مو وای چې تا وی خو غیب شاش تو باغې کې خیانت کولی یا په پردي مال کې خیانت کول ته به منکر شوي زمکه دا روپۍ پیسې دي لوخه دي هر یو شی چې دی ساروی دی ته وی چې نه نو دا خیانت کاغه د فرد مال له کاغه د یو کورنۍ مال له کاغه د ثابت قوم مال له د قوم مشر د قوم سربرا حکمران طبقه هغه چې د قوم په مال کې غلط تصرف کوي دا د غیب امانت کې خیانت کولی باغې کې یو زنانا هر یو نارینا ماشوم لوی وړوکې د ټول پکې داخلي د هر یو په مال کې دی غلط تصرف او صرف د ماشوم په باره کې قرآن کریم کې الله جل جلاله زې په دې فرمایي الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا کوم خلق چې د یتیمانو مال په خېټه کې چي نو دوی د جهنم اور په خپل خېټه کې چي ځکه چې دا مال اچول په ورځ د آخرت د اور سبب دی خېټه کې به دنه اور بلی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د منافق نخې په دې حدیث مبارک کې درې ذکر کړي چې کله دې خبره کوي دروغ وای او چې کله سره امانت کوي نو خیانت کوي او چې کله وعده وکړي نو هغه خلاف کوي نو ډومبه علامت د منافق هغه دروغ ذکر کړي منافقین او دروغ وي رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر او په وبو باندې د بعض صحابو تو مې او شلغه وجه دا وا چې صحابه کرامو مزونه نو کړی ته وبو ضرورت تګیو د وبو ضرورت او بوینا ناسا په ولري یو ډندو کې ښکار شو وړو کې و صحابه هغه طرف ته منډي یو انصاری یو مهاجری هغه یو بل د صدیقی می کې ورکی هغه کې شر جوړ شو ازمون په جبه کې متل چې دلوخم یو ځای کې پراتین او ټنګي نو انسان د خامخا راځي د هر یو صحابي د دې خبرې رسو چې زر استعمال کوم او د سو کوم او د باغې باندې بیا څنګه چې وب ختم شي بیا او د سشم کوله تیمم بو مهاجری او انصاری د دې بخپله کې خبرې راځي هغه سره رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کو داسې چلې یا رسول الله داسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل دی حضراتو ته چې تاسو نه د جاهلیت هغه خوې خصلت تر اوسه پورې لا نه دی وته دا خو د جاهلیت خوې دی چې په دې خبرو باندې تاسو جګړه کوي صحابه سرونه رنکل او ډېر پیمانه شل په خپل کړو باندې دینه پس په دې لخر کې د منافقینو سردار چې مدینه منوره کې د منافقینو کوم ټولګي او د غي مشری دغه بلاس کې وا عبد الله ابن ابي ابن سلول عبد الله ابن ابي ابن سلول هغه په خپل کې خپل مرګورو ته وې داغه چې کومه تپوا هغه ته ذکر چې مونږ کله مدینه ته لاړ شو نو دا خلک زمون په ټکړو باندې او پایدل په مدینه کې دای سره خپل سنو او زمون ټکړې ورکول دی خوري سپک لفظ استعمال کو مطلب دا دی چې دای مدینه ته رال المهاجرین مل مسته مونږ کول مونږ ودان ځای او داخله کوس مس شو دایدا کوي چې مونږ مدینه ته ورسو لا يخرجن الاعز منها الاذل لا يخرجن الاعز منها الاذل نو د مدینه عزتدار سړی بلګیا کیږي د ذلیل خلق د مدینه نه وباسي قران کریم کې الله جل شانه سوره منافقون چې باغې کې د دې واقع تذکرہ ده هغه نوم سوره منافقون دی الله پاک دا حکم نازل چې دایداسي وي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره چا رسول شي یا رسول الله فلان کې داسي وي او صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنه تاسو کو عبد الله ابن ابي ابن سلول نه لکتا داسي ویلي دي وی چې نه یا رسول الله ما خو نه دي اوس دا دروغ دي یو خبره تا کړی ته ایمان نه کړی دا دروغ دي دا عام ویلې کېږي نه سوا یا دې یو خبره نه کړی ته ما کړی دا دروغ شو خلاف واقع وینا کول دا دروغ دی منافق دا خبره کړی و اوس دا څومره معمولی وټه کې دی چې نه مان دی ویل
چې کله د اعتراف او اقرار اونکو نو د الله رسول ته سونه پرېخو او بیا هغه صحابي ته وې چې ګوره یو بې ګناه سړي باندې ته الزام لګې. هغه صحابي ډېر زیات خفه شو ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نسبت هغه ته خبره په ثابت شوه نه نو ډېر سخت خفه و او د هغه په مخ کې دا خبره کړې وه هغه اورېدلې. په دې کې الله جل جلاله دا صورت نازل کو آیات چې په هغې کې ټول خبر الله ورکو. الله جل شانه سمیع و بصیر ذات دی، هغه ستا هر څه ویني، ستا د یو حال نه خبر دی، ستا په زړه کې چې کوم خیالات او کوم سوچونه تېرېږي د هغې نه الله جل جلاله خبر دی. الله پاک ورته وایي چې دې منافقینو داسې ویلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اول هغه صحابي راوغوستو، هغه ته یې وفرمایل چې ستا خبره ټیک وه، تسلي ورکړه. هغه ډېر خوشحال شو. بیا د هغې نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا آیات نازل کړ او د هغې هغه منصوبه ټوله ښکاره شوه، خبره یې کړې وه. خو چې کله آیات نازل شول د هغې نه انکار کولی نه شو ځکه چې د الله کلام. نو دا د منافقینو چې کوم غټ مشر دی، یو عام ادنا کس ته دروغ ویل هغه آسان دي، دومره مسله نه ده. یو لیډر چې په هغه پسې خلک رواني، یو قائد، یو مشر د قوم، هغه ته دروغ ویل ډېر ګران وي ځکه چې هر یو سړی ملامته کوي. دومره غټ سړی بیا د دروغ. ابو سفیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کومه ورځو کې دشمن دی ځکه چې د مشرکینو مشر دی، دی د مشرکینو مشر قائد د قوم، او فلسطین ته تللی او شام ته. هلته هرقل د نبي کریم صلی الله علیه وسلم باره کې تپوسونه کړي، لس سوالونه یې کړي دي، د لسو واړو جوابونه یې ورکړي دي. په یو خبره کې دروغ نه دي ویلي. یو خبره یې داسې کړې وه، هغه هرقل ورته وایي چې تاسو د ده تر منځه تر اوسه پورې څه واده راغلي ده، څه عهد و پیمان او څه لوز مه کړی دی، وایي چې اوس مه کړی دی، وایي دی د وعدې خلاف ورزي کوي، وایي تر اوسه خو یې نه ده کړې، خو اوس به ګورو چې څه به کوي. ابو سفیان وایي د دې خبرې نه علاوه ما په یو خبره کې دومره گنجایش نه لیدو چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دروغ جوړ کړم، او که دروغ مې وی را پسې پوره قوم ورسره کسانو د ده د قبیلې مشرکین هغوی ورپسې و، هغوی به بیا وی مکې ته به تلي وو، هلته به خبر کولو چې ابو سفیان زمونږ مشر دی، ده خو دروغ ویلي د هرقل په مخ. نو لیډر سړي ته او د قوم مشر ته، قائد ته، مقتدا ته، پیشوا ته، مشر ته هغه ته دروغ ویل دا ډېر ګراني. لیکن یو کس چې کوم دی نو هغه دروغ وایي، عبدالله ابن ابی ځکه منافق و. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي آیت المنافق ثلاث، د منافق سړي درې نښې دي. اذا حدث کذب، چې کله دی خبره کوي دروغ وایي، و اذا وعد اخلف، او چې کله دی وعده کوي نو د هغې خلاف کوي، و اذا اؤتمن خان، او چې کله د سره څوک امانت کړي یا پې څوک اعتماد او اعتبار وکړي، خبره ورته وکړي، نو دی په هغې کې خیانت کوي. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې دروغ وینا په معاشره کې چې کوم شر او فساد خورئ په بل یو څیز سره نه څومره چې په دروغ، ځکه چې دروغ وایه او چې کومه ګناه کې هغه کوه، خلک دې نیوی نه شي چې پټې کې د خلکو نه، ځکه چې درته ووایي چې کړي دي ده ته به د جننه مې ده کړي. امام احمد ابن حنبل رحمه الله د زمانې بادشاه د خپل وخت په یو مسله کې نیولې او سزا یې ورته ورکوله، دی په حق و، څلورم امام دی، په لاره تلو پولیس والا نیولی دی، بادشاه څخه یې بوځي. هغه زمانه کې د معتزله دور و، معتزله وی چې قرآن مخلوق دی، الله کلام مخلوق دی، خدای پیدا کړی دی، او د مسلمانانو د ټول امت مسلمه اهل سنت دا عقیده وه چې قرآن مخلوق نه دی، د الله کلام. امام احمد ابن حنبل رحمه الله هم دغه عقیده وه چې کوم د اهل سنت والجماعت د مؤمنانو وه، د معتزله و خلاف. معتزله هغه خلک دی چې ډېرو معاملو کې هغوی د مسلمانانو د امت مسلمه خلاف و. په عذاب قبر نشته، په تله د میزان نشته دی، او خدای پاک انسان چې کوم دی نو په هر اختیاري عمل باندې هغه خالق دی، د هغې د خپل کارونه ناشنا خبرې به کولې، د قرآن کریم خلاف، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو خلاف. او دا نه چې قرآن یې نه منلو، قرآن به لاس کې نیولو، خو د قرآن نه به استدلال غلط کولو،
په خپل مزغو کې چې به کومه خبره کېناسته هغه به وي، نه هغه چې کومه د الله رسول کړي وه. دغه خوارج هم کول، دغه دی. امام احمد ابن حنبل رحمه الله چې په لار روانو نه یو غل ورته نږدې شو. هغه غل ورته وایي چې ته څه پوهېږې چېرته دې بیایي؟ امام احمد ابن حنبل وایي چې نه، خو دې پولیس والا روان کړی یم بوځي مې. نو ورته پته وه چې مسله دا ده، خو حقیقت حال څه دی؟ نو هغه غل ورته وایي چې تا بوځي او تا نه به دا تپوس کوي، خو خیال کو په خپله خبره باندې ټینګ وسرستو نه شي، ځکه چې ما 100 وارې غلا کړي ده او چې کله ما ونیسي ما نه تپوس کوي چې تا غلا کړي، زه ورته یم نه مې ده کړي، بچ 100 ځله مې غلا کړي ده، تر اوسه پورې لا نیولې نه یم، ځکه چې سزا هغه زمانه کې به حد جاري کېدو په غل باندې چې غل به غلا وکړه نو بیا به یې د لاس پرېښود. لیکن د دې غل چې کوم دی نو په ده باندې حد نو، دروغ به وي، ګواهان پې ونه، چانیوې شونه، او په انسان باندې چې حد جاری کېږي د دوو خبرونه، یو چې په خپل هغه اقرار او اعتراف جرم وکړي ما غلا کړي ده، چې دا ووایي په ده باندې حد جاری کړي، او دویم چې شاهدان په شاهدي ورکړي، ګواهي چې ده غلا کړي ده، د زنا کړي ده، د شراب څښلي دي، د دا کړي ده، هر یو خپل خپل حد دی، شهادت دی چې هغه شهادت نصاب پې پوره شي، د هغې نه پس پې حد جاری کړي. نو به هر حال عرض مې دا کولو چې دروغ دومره خطرناک شی دی چې کله سړی دا وایي نو په معاشره کې اور خورۍ ده، او د مسلمانانو په منځ کې کینه، عداوت او بغض دا افواه خورولو سره دې سره پیدا کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي بئس مطیة الکذب زعموا، او کما قال علیه الصلاۃ والسلام بئس مطیة الکذب زعموا، جھوٹ کی بدترین سواری زعمو ہے، د دروغ بدترین سورلی اغا زعمو دا اللہ رسول فرما. زعمو سے شے دا عربی جب لفظ دے دا جمع مذکر غائب صیغہ دا، یہ معنی دا لوگوں کا گمان یہ ہے، لوگوں کا خیال یہ ہے، د خلق و خیال لا دے. کله کله یو سړی د خپل لمن هم د دروغو نه بچ کوي چې ما ته خلق نسبت د دروغو نه کوي، نو دی وایي خلق داسې داسې وایي، د خلکو دا ګمان دی، دا خبره داسې د ده خپله لمن هم صفا سپینه پاتې شي، د ده بزرګي په خپل ځای باندې وي، خلق د ده په باره کې معتقد وي، د ده اعتقاد هم د ده ښه ساتي، او دې سره سره د ده نه دروغ هم خور شي، خلق داسې وایي د خلکو خیال. ما را پرون یو کس تپوس چې ته د فلان کی سیاسی لیڈر په باره کې څه وایې، تا څه خیال دی، تمہارا کیا خیال ہے، د فلان کی لیڈر په باره کې ستا څه خیال دی؟ ما ورته زه د خپلو خیالونه نه اوسګارېږم، زه به د بل چا په باره کې څه خیال وکړم، ما سره د خپل ځان غم دی چې زما به څه کېږي، او زه دومره اوسګار نیم. کله کتاب کتل وي، مطالعه کول وي، کله طالبانو ته درس وي، کله بیان وي، کله څه وي کله څه وي، اوس خو ناجوړ او بیمار هم یم. نو ما وی چې سړی د خپلو خیالاتو نه اوسګارېږي نه، هغه د بل په باره کې سرای قایم وي، بل لا څه خبره ده چې ستا د فلان کی باره کې څه خیال دی، فلان چیز کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، ټول تخمین دی. ثابت کتاب د الف نه تر یې پورې ډک کړی، په هغې کې د رښتیا یو خبر نه، ټول افوا او خیالات تصورات هغه جنګي او د هغې نه یو نتیجه راوباسي، په هغې باندې عمل کړو. نو زما عزتمندو دې سره شر او فساد خورېږي. ته چې د یو لیډر په باره کې هغه هر څنګه چې د هغه په باره کې ته یو رای قایمه کړې چې څو پورې څرګنده خبره نه خیال دی د خلکو، دا آیا دا خبر دروغ ده او که رښتیا ده، یا د یو بل کس په باره کې خیال جنګي. نو که چېرې دا دروغ ده نو دروغ ولې، دروغ ویل خو د منافق نښه ده، او ته مسلمان یې، او که دا رښتیا ده نو تا سره دلیل څه دی؟ ځکه خو ته دا خبره داسې کې چې خلق داسې وایي، د خلکو دا خیال، خلق وایي سپوږمۍ ولیدی شوه، بس یو شور جوړ شي، سپوږمۍ ولیدی شوه سبا اختر، حالانکه چې تپوس وکړې تا لیدلي دی؟ نه، ما ته فلان کې ویلي، هغه چې راوغواړی لکه تا لیدلي، هغه وایي نه ما ته فلان کې ویلي. دا خبره زی حقیقت معلوم نشي چې حقیقت څه دی. کله داسې وشي چې په معاشره کې یو شر او یو فساد، زموږ په کلي کې یو ځل دښمني وه، په هغې کې 23 کسانو سر خوړلی و، تلي او هغه د څه نه چې کار د یو نه شوی او لګي پکې بل، کله بدګماني وشي. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے مومنانو،
کچری تاسو سره یو غیر ذمہ دار کس یو خبر راړي فتبینو تاسو تحقیق کوئ د خبرې تحقیق کوئ ان تصیبوا قوما بجهاله اسینی چې تاسو بعض خلکو ته نقصان ورسوئ هغه زخمیان کوي هغه مړ کوي فتصبحوا على ما فعلتم نادمین او چې کله بیا رښتیا راځي ورپسې نو په تاسو باندې خپې وړېدلي او بده ور خطیري بیا ستاسو لاس ته څه نه راځي او تاسو خپې مانئ چې دا موږ څه وکړو یو کس ته څوک وایي چې ستا زوی فلانکي وویشت دی لاړ شي د هغه ورور پسې هلکه ځان سم که ستا ورور زما زوی ویشتی دی ډزه غولي کله کله وروستو خبره دروغ وي او دوه کسان دغسې بېګناه لاړ شي هغه بل چا وجلی وي دی د هغه نه ډز وباسي نو دا څه شی وي دا د دروغو افوا د هغې د وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یو کس راغی یو ماشوم ورسره وړوکی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سره ملاو شو ملاقات یې وکړو کس او بیا وی چې یا رسول الله هذا ابنی دا زما زوی دی بچی مې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل لا یجنی علیک ولا تجنی علی دوه ټکي ارشاد فرمایل لا یجنی علیک ولا تجنی علی او کما قال علیه الصلاة والسلام چې نه به ته د ده په سر باندې جنایت او جرم کې او نه به دی ستا په سر باندې جنایت او جرم کوي یعنی ته یو جرم وکې او ته بیا وی چې زوی مې شته دی راکاږي به یې هغه معامله به د هغه په غاړه کې پرته او بیا به چې کوم دی نو خلک هغه سره جنګېږي زوی مې شته نه ته چې جنایت کې دغه ستا په سر ده په دنیا کې هم ستا په سر ده او په آخرت کې هم ستا په سر ده غلا تا کړي ده نو حد به پتا جاری کېږي ستا په زوی نه قتل تا کړی دی نو قصاص بستا ناغشته کېږي ستا د زوی او ستا د رور نه او چې شراب تاس کلی دي نو حد شرب خمر به پتا جاری کېږي ستا په زوی باندې نه زنا تا کړي ده نو حد زنا به پتا جاری کېږي ستا په زوی او ستا په بل یو عزیز او رشتہ دار باندې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم به د موقع مناسب خلقو ته نصیحت کولو ځکه چې د الله پیغمبرو او په دې باندې نازل شوی شریعت آخري شریعت او دین اسلام تر قیامت پورې راتلونکو خلکو لپاره دی چې څومره بیماران د دین هغه تر قیامت پورې راځي د هغې نسخې په دې دین کې شته د هر دور د هرې زمانې لپاره نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې کله د افوا د وجې نه د دروغو د وجې نه یو د سړي د لاس نه یو بېګناه قتل وشي چا سره زیاتی وشي چا سره ظلم وشي خبره د خولې نه وځي حالانکه کچره قتل نی کړی تا بل یو غلط کار دی نه دی کړی صرف د خولې نه خبره استی دا عظیم جرم دی قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تقف ما ليس لك به علم اس چیز کے در پہ نہ ہو جس کا علم تیرے پاس نہیں تو کوم چیز علم جتا سر نشته دیتے پہ پوئے گی نو پاغے پسے مې لګیا او پاغے کے بحثونه مکو پاغے کے چا سر خبرې اترې مکو صفا او لا ادري ما ته پته نشته امام مالک رحم الله نے سلويخت مسلو بارک تپوسو شو دا اکثر په بارک او فرمای الله ادري نیم خبر او د یو څو مسلو جواب ورکو او غټ امام دی د زمانه په مدینه منوره کې د په وخت کې غټ عالم بل څوک نو بیا یو کس وته وی چې صاحب دا مسله خو اسانه ده امام مالک سے وته غوسه شوی په دین کې یو مسله اسانه نشته مطلب دا دی چې هر یو سیس پسې به شاته دلیل ګوري قرآن کریم سوی د الله کتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارک سوی د صحابه تعامل او اجماع سوی ائمه مجتهدین او اجتهاد شاته اور بسشتا چې دلیل وینو ارا چې دلیل نینو بیان نو بہر حال قرآن کریم کے اللہ پاک فرمائی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ان چیزوں کے درپے نہ ہو پاغیب سیزونوں پسے بحث پوت کو رید مکو مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ چداغی استاتا علم نشتا دے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا یقیناً سمع قوت سماعت اوریدل
والبصر قوت بصارت لیدل، والفؤاد او قوت عقلیه زړه قلب د دې په باره کې په ورځ د قیامت تپوس کی. دې غوږونو خبرې اورېدلې وي نو خطا یې اورېدلې وي که سمې اورېدلې وي، په ورځ د قیامت به دې غوږ نه تپوس کی. هغه وخت کې به دا ژبه بند شي، غوږ به رښتیا وي چې سل خبرې مې اورېدلې وي په هغې کې چې کوم نه نو 4.5 خبرې دروغ وي 9 او 10 خبرې رښتیا وي. دیو به ژبه وایي چې نه ټولې مې رښتیا ویلي دي، ژبه باندې به فوراً مهر والی شي. قرآن کریم وایي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. الیوم نختم علی افواههم، نن ورځې د قیامت په ورځ به مونږه د دوی په خولو باندې مهر لګو. وتکلمنا ایدیهم، او د دوی لاس به مونږ سره خبرې کوي، دا لاس سرمن به خبره کوي. وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون، او د دوی خپې به د هغه عمل په باره کې ګواهي ورکوي چې کوم اعمال دوی کړي. خپې به وایي مونږ باندې تلل کړي د ګناه دې ځای ته تللی وو، جومات ته نه و تللی. دی به دروغ وایي د ده په ژبه مهر لګي. په دنیا کې خو سړی په دروغ خلاص شي، لکه عبدالله ابن ابی ابن سلول په دروغ ځان خلاص، لیکن په ورځ د قیامت باندې نشي خلاصولی، ځکه ژبه به بند شي، ژبه به د ده په اختیار کې نه، سرمن به خبرې کوي، پنډۍ به خبرې کوي، لاس به خبرې کوي، دا اندامونه به خبرې کوي. الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په میدان د حشر کې به الله جل شانه ته پیشي د خلقو کیږي، نو مختلف ډلې او مختلف جماعتونه وي، او هغوی به په مختلف شکلونو سره راځي، ځکه چې ګناهونه یې کړي نو هر یو به د خپل ګناه مطابق سزا خوري. په هغه حالت کې به د حشر کی. د یو جماعت مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بعض خلک به داسې چې هغوی به سر لاندې خپې به بری، داسې به په میدان د حشر کې د هغوی حشر کی، یعنی د هغوی دپاره به ویل ځای چې دې ځای کې دا خلک ودرېږي، هلته چې راغونډېږي نو دوی به په مخونو باندې ځي، په مخ باندې به ځي، دا پوزه دا سترګې دا خوله دا به په دې ځمکه راښکې شي او دی به روانې خپې به پورته. یو صحابي عرض وکړو چې یا رسول الله په مخ باندې به سړی څنګه تلل کوي؟ خپو باندې خو سړی تللی شي، دا خو موږ وینو، مخ باندې به څنګه تلل؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و تو فرمائل جس ذات نے اس دنیا میں اس کو پیروں سے چلایا تھا وہ قیامت میں سر کے بل چلائے گا. کوم ذات اللہ جل جلالہ چې په دنیا کې دی کستا پخپو باندې تک خولیو، پخپو باندې دیتلو، مونږ جماعت ترالو پخپو رالو، کورته چې واپس زو پخپو باندې زو، دا ناشنا نه ده، ځکه چې دا زمونږ د سترګو وړاندې عمل دی. هغه ذات هغه ته خو هېڅ ګرانه نه ده. ان الله علی کل شیء قدیر. او چې څوک نه مني دی د الله جل جلاله د یو صفت چې قدرت دی د هغې دی منکر دی، او د الله د صفاتو انکار، د قدرت انکار د کفر دی. الله جل شانه په دې باندې قادر دی چې هغې د مخ په سټ باندې الټه را روان. نو به هر حال الله جل شانه چې کومې ژبې ته په دنیا کې ګویایي ورکړي دا څومره لوی نعمت دا ژبه. زه په خپل زړه کې چې خبره جوړه کړم اول او خیال کې مې راشي هغه مازغو ته لاړ شي، زړه ته لاړه شي، په زړه کې اراده وکړم په هغه بیا مازغو ته لاړه شي، بیا د مازغو نه مازغه بعضې پلې داسې دي، بعضې رګونه داسې دي بند چې هغوی ته اډر وکړي چې دا خبره ژبې ته ووایه چې ووایي، ژبه بیا راوباسي. دا یو نظام دی چې یو ټکی زما د خولې نه راوځي، ستاسو د خولې نه راوځي، دې پسې د انسان څومره پرزې محرک کوم کس چې د هغه زبان بند شي په دنیا کې خبرې نشي کولی، د هغه د مرۍ اپریشن شوی، د هغه نه نرخره پرې کړي، اعلی صوت چې کوم ځای اواز راوځي هغه بند دي، دی پس پس کوي، په خبره څوک نه پوهېږي. دا د الله جل شانه دومره لوی نعمت، او دا ژبه ته بې دریغه استعمالې بغیر د څه قانون نه، بغیر د څه دلیل نه، بغیر د لیدو نه، دروغ، رښتیا، کنځلې، فسق و فجور چې کوم یو خبره په دې باندې راشي دا پې ته وباسي. نو زما عزتمندو ډېرې خبرې داسې دي چې هغه د دروغ او د افوا نه هغه خورېږي. د افرادو په باره کې یو کس یو ته خبره وکړي یو شان، بل ته بل شان وکړي افوا،
ما داسې اورېدلي تا پسې فلانکي دا خبره کوله دی دوه په جنګ شي، دوه کورونه په جنګ شي، دوه خاندانونه په جنګ شي، دوه قومونه په جنګ شي، په یو علاقه کې دوه قبیلې په جنګ شي، د افوا د وجه. او دا د اغیارو اصول دی او ضابطه ده چې خصوصا په مسلمانانو کې دروغ داسې عام که چې خلک هغه دا یو رښتیا وګڼي او دا یو داسې ضرورت د هغې جوړ شي چې وایي چې بغیر د دروغو نه کار نه. تاجر نن سبا وایي چې ګټه بغیر د دروغو نه کېږي، دکاندار وایي چې ګټه بغیر د دروغو نه کېږي. نه، که چېرې تا رښتیا باندې عزم وکړو، اراده دې وکړه، الله جل شانه ته دې وایي چې یا الله زه خو به رښتیا ویم، دروغ نه ویم. الله جل شانه به تا د خپل قسمت در رسوي. د دنیا ماحول دی وي خراب. بعضې خلک وایي چې ټول مارکیټ داسې دی نو موږ څه چلو. تا دا تجربه کړې ده چې تا په هغې کې د مارکیټ کې چې څومره خلاف شرع کارونه دي د هغې خلاف تا چېرته کړي دي؟ دا خو داسې کار دی چې یو سړی وایي دې جومات ته زه نشم ختلی، مخې ته پوړی راځي. ته ازمې خو وکړه، یو پل کېده په یو پوړی باندې، بیا بلې ته لاړ شي، بیا بلې ته جومات ته به راورسي. که ته لرې نه وایي چې دې ته زه نشم ختلی، بیا نشې. رسول الله صلی الله علیه وسلم 8 کسه صحابه کرام تاریخ لیکلی دي. 8 کسه صحابه کرام چین ته تللي، چین ته، او هلته هغوی تجارت کولو، د هغوی کسب تجارت، او ټول له چین مارکیټ یې ښکته راکوز کړی و، ډاون کړی و. ولې؟ سودای معیاري او مقدار برابر. دا دوه څیزونه تجارت کې چلیږي، معیار او مقدار دواړه اعلی. زمونږ په پیکټو باندې په ډبو باندې لیکلي، دا دواړه په انګلیش کې لیکلي چې معیار هم اعلی دی، مقدار هم اعلی دی، لیکن وی پکې بوس اعلی نی. نو صحابه کرامو په دې دوه خبرو عمل کولو، مقدار پورا او معیار اعلی. شی معیاري، مرچکې معیاري، کورکمن معیاري، مرچ معیاري اعلی. صحابه کرامو په دې دوه خبرو عمل کولو، ټول خلق رامات شو، کافر په دی باندې دی نبی سودا و. بیا د چین خپلو تاجرانو بادشاه ته د هغه زمانې شکایت یوړو چې صاحب دا خلک د عربو بدوان راغلي دي او دی مارکیټ ټول ډاون کړی دی زمونږ، دی راغوستل. تاسو ولې؟ دی ورته وایي چې صاحب موږ ته زمونږ خامي وښولی شي، بیا موږ منو د سره خامي پکې ونه، بلکې ستا قوم سره موږ ښېګړه کوو، شی معیاري ورکوو، ورځان ورکوو. ته دا وعده پرېږده، د سر نه زمونږ د حکمرانان نیوالې تر مزدور پورې هر یو سړی په خپل خپل میدان کې خائن دی او لګیا په بل پسې دی. د هغې د وجې نه په معاشره کې یو فساد. زما عزتمندو، افوا دا ډېر خطرناک شی دی. د ملکونو په منځ کې افوا، د افغانستان او پاکستان معامله ده. د افغانستان او پاکستان په خپله کې دواړه مسلمانان دي الحمدلله، او دا د اغیارو، د انګریز، د پیرنګي، د یهودي، د هندو، هندوستان کې چې ناستې حکومت دی، دا دغه سودیږي نه چې افغانستان په دې حالت کې وي او پاکستان په دې حالت کې، او ماحول داسې جوړوي او هغې کې افوا غلط استعمالیږي یو طرف ته او بل طرف ته، د هغې د وجې نه حالات خراب شي. حالانکه د دواړو ملکونو په یو بل باندې احسانات دي، د پاکستان په افغانستان باندې، د افغانستان په پاکستان باندې. او دای چې کله په لاس کې لاس ورکړي نو د دنیا هر یو کافر قوم دې نه یریږي، ډډه کوي، مخې ته نشي راتلی. لیکن د اغیارو، د شیطان، د طاغوت دا سودیږي نه. په څه طریقه باندې خړه راولي د مسلمانانو په منځ کې چې دی قوت پاش پاشې منتشر شي، او سبا چې کله دی خپله کمزوري شل، بیا موږ چې څنګه اوجتو هغسې به اوجتولی شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو وخت به داسې راشي چې تاسو به خلک داسې اوچتئ لکه د دسترخوان نه چې تیاره نوړۍ اوچتېږي. پخلی شوی دی، روټۍ پخه ده، نوړۍ بېلې بېلې پرتې دي، او بیا په تالي کې صرف نوړۍ ډوبولي اوچتولي، بس نه کرونده شته، نه لو شته، نه ګوډ شته، نه غوبلول شته دی، نه په میچن باندې وړول شته دی، تیار روټۍ ده، اسانه. داسې وخت به راشي چې تاسو به خلک داسې اوچتئ لکه څنګه چې دسترخوان نه نوړۍ اوچتې. د هغې وجه به دی حب الدنیا و کراهیت الموت. عرض می دا کور زما عزتمندو چې امت مسلمه کې د فساد جړ هغه افوا، د دروغ افوا، پروپیګنډا مهم چې په دې اخباراتو کې، په میډیا باندې، په موبایل باندې، نن سبا په موبایل باندې داسې خبرې چې هغه حقیقت ته نه رسېدي،
فسلو خبرو کې یو خبره چې ته مشکل سره شي هغه رښتیا وي. یعنی یو کم سل داسې چې یا دروغي صفا یا حقیقت ته نه دي رسېدلي چې د هغې مونږ معلومې نو شاته ورپسې سي. زما عزتمندو د دې وینا نه هغه ساکت پاتې کېدل خاموش دا بهتر دي. من سمت نجا جو خاموش رہا تو وہ نجات پا گیا. نو خپله کې اتحاد او اتفاق په دې سره خرابېږي. د یو ورور د بل ورور سره دشمنی پیدا کېږي، ګمان بد پیدا کېږي، په معاشره کې شر راځي، فساد راځي، هر څه به وي، مال به وي، دولت به وي، لیکن مینه او محبت بني، خون بني. د ژوند نه به یو سړی خون نشي اخیستی. پخوا دا څیزونه کم وو، نن سبا چې کوم دي، بجلی ته وګوره، ګیس ته وګوره، د دنیا مختلف حاجات او ضروریات د انسان په دې زمانه کې دي. الله جل شانه دې دا ګرانی ختمه کړي، الله پاک دې ارزانی راولي. لیکن هر یو شی شته. یو زمانه داسې و دا څیزونه نو، لیکن هغه خلک بوزګار او په خپله کې به ټوکې وشتې وې او یو بل سره په زړونو کې بغض نو، کینه نه وه، عداوت نو، پردۍ خبرې نه وې، د محبت او د مینې خبرې به کېدې. یو بل سره د خپلو خپلوانو ملاقاتونه دا به کېدل. نن سبا یو د یو نه خبرېږي، بل د بل نه خبرېږي. الله جل شانه موږ د دروغو او د افواهو د شر نه وساتي، او الله پاک دې موږ د پخو خبرو د عمل توفیق راکړي. امت مسلمه کې دې الله جل شانه د ټولې دنیا په مسلمانانو کې د اتحاد او د اتفاق صورتونه پیدا کړي. واخر دعوانا الحمدلله.